بسم الله الرحمن الرحیم. پر نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د مونځ هغه الفاظ وایو. بعضې خلک په دې باندې شرمېږي چې یاره زه به دا مونځ کې خو زما غلطیانې دي او دا که زه پلاني ته اورم یا قاري صاحب ته اورم یا مولوي صاحب ته اورم نو هغه به وایي چې وګوره دله خو مونځ نه ورځي. نو د دې شرم د وجې بیا د هغه مونځ ټول غلط پاتې شي، مونځونه یې ټول عمر کړي وي او هغه د مونځ هغه الفاظ یې ټیک نه وي. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د مونځ هغه الفاظ وایم. مونځ شروع کولو نه مخکې نیت ضروري دی. نو نیت خو د زړه نیت چې کوم دی هغه ضروري دی چې په زړه کې دا نیت وکړي، قبلې ته مخکې یو نیت وکړي چې یاره زه د دې ټیم مونځ کوم 2 رکعاته 4 رکعاته، په زړه کې دا یو نیت وکړي او د امام پسې خیال کې دغه راولي چې یاره د دې امام شاته زه ولاړ یم نو د امام پسې زما اقتدا ده. دغه د زړه نیت ضروري دی. که څوک زباني هم ده ووایي چې یاره 2 رکعاته یا 4 رکعاته سنت یا فرض واجب دا کومه د دې حاضر وخت نو هم ټیک ده، خو لکه نیت د زړه ضروري دی چې په زړه کې دا نیت وکړي. اوس تاسو ته زه مونځ شروع کوم د مونځ هغه الفاظ، یعنې سړی مونځ ته ودرېږي نو شروع به د څه نه کوي، نو دغه مونځ الفاظ تاسو ته صرف په دې ویډیو کې زه وایم. پهله به تکبیر تحریمه چې څه ته وایي، یعنې غوږونو له به ګوتې یوسي او الله اکبر دا چې ووایي نو دې نه بعد به سبحانک اللهم وبحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بیا به امین ووایي. ورپسې سورت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. چې چاله نور صورتونه ورځي نه نور به وي. بیا چې رکوع لځي نو په رکوع کې به 3 ځله دا وي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. بیا چې نیغ شي نیغ به ودرېږي ایته قومه وي نو هغې کې به ده وایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. دا به ووایي. د دې نه بعد به بیا الله اکبر سره لاړ شي سجدې له. پهله ړومبي سجده به وکړي، بیا به راپورته شي الله اکبر باندې، بیا به لږ ساعت دپاره کښېني دې ناستې ته جلسه ویلی شي، بیا به دویمه سجدې لپاره الله اکبر ووایي، دویمه سجدې له به لاړ شي، بیا به هغې کې 3 ځله دا تسبیحات ووایي. دا تسبیحات دا دي سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى. دا چې ووایي او دواړه سجدې وکړي دې نه بعد به بیا پاسي دویم رکعت ته. دویم رکعت نه بعد دویم رکعت چې مکمل شي سجدې دواړه وکړي نو بیا به کښېني او په دې ناسته کې به دا التحیاتو وایي، هغه دې ته تشهد وایي. هغه دا دی التحیات لله والصلوات والطیبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دا چې دې ځای پورې ووایي نو بیا که 4 رکعتیز لمونځ وي یا 3 رکعتیز لمونځ وي نو بیا به پاسي د بسم الله الرحمن الرحیم نه به شروع کي او لمونځ به وي تر د دوو سجدو پوره کولو پورې به بیا دغه شانو کې بیا که 3 رکعتې بیا به کینی اخري قاعده ورته وایي نو سلام ګرځېدو پورې به هغه همدغه تحیات عبده ورسوله پورې چې وایي نو بیا به ورسره درود شریف هم وایي. او که 4 رکعتیز لمونځ وي نو بیا به 4م رکعت ته پاسي او 4م رکعت نه چې فارغ شي نو کینی نو بیا به تشهد سره درود شریف هم وایي. هغه درود شریف دا دی: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیا دینه بعد دعا ده. دعا بوي: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هی طرف ته مخواړي او ګس طرف ته بیا مخواړي او همدا الفاظ بوي: السلام علیکم ورحمة الله، السلام علیکم ورحمة الله. بیا که چېرته ماسخوتن مونځ وي او په هغې کې بیا آخري وتر واجب وي یعنې آخري 3 رکعت چې کوم واجب دي نو په هغې کې به دعای قنوت وایي. یعنې په آخري 3م رکعت نه بعد 3م رکعت چې پوره شي او صورت ووایي یعنې قل هو الله احد وي یا بل صورت ووایي نو هغې نه بعد به بیا غوږونو له ګوتې یوسي او هغې کې به دا ووایي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. بیا به رکوع لاړ شي سبحان ربي العظیم به وایي او دې طریقې سره به مونځ وکړي. دا د مونځ هغه الفاظو چې تاسو ته موږ په دې ویډیو کې بیان کړه. په دې ویډیو کې دا د ډېرو خلکو غلط وي خو د چاله ورځي خواله نه چې یاره دا زه ټیک کړمه تې و یاره خلک پوه چې دله مونځ نه ورځي. نو په مونځ کې بالکل شرم نه دی پکار او که څوک هم شرمیږي نو دا ویډیو دې وګوري مونځ الفاظ به انشاءالله ټیک شي او بیا دې صحیح طریقې سره مونځ کوي. خو چې الفاظ یې ټیک شي نو بیا به مونځ هم انشاءالله صحیح کوي. دا د مونځ الفاظو چې موږ تاسو ته بیان کړه الله تعالی دې توفیق درکړي چې دا وورئ او خپل مونځ هغه الفاظ د دې نه ټیک کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.